نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجنب درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته 137 جمعه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه سیرت بیان وکړو الله مونږ او تاسو ټول له مال الله د ویلو طاقت راکو تاسو له الله د اوریدلو طاقت درکو هغه کې څه تعلیمات او بل د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ تعلیمات مونږ او تاسو ته الله را نصیب کړ تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما ویلو چې آینده جمعه که خیر زندگی وا نو اوس په د زکات موضوع باندې بیان کو زکات کې یو څو اهم خبرې دي قرآن کریم د هر منځ د الفاظو سره پیوسته د زکات لفظ ذکر کړی دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نو زکات هم په عباداتو کې یو اهم عبادت دی څنګه موږ او تاسو چې د منځ پابندۍ نه کوو نو الله رب العزت څنګه موږ او تاسو ته د منځ په سختۍ باندې ویل چې واقیموا الصلاة منځ ادا کړئ همدغه شانتي د دې لفظ سره متصل وآتوا الزکاة لفظ ذکر دی دا د اسلام رکن دی نو که چیرې موږ او تاسو د دې پابندۍ نه وکړلې نو په معاشره به مسلمان به په دنیا کې یو لوی طاقت دی د مسلمان هم دنیا خسته او هم آخرت خسته په دنیا کې د الله رب العزت یو لوی نظام دی درې قسمه نظام الله په دنیا کې اوس چلی یو قسم نظام د الله دی قانون یو دو قسمه قانون دا د بندگانو جوړلی نن که خیر و زندگی و زه تاسو ته په دې قانونونو خبرې کوم اول د لفظ د زکات وضاحت کو چې لفظ د زکات څه مقصد دی لفظ د زکات علما معنا د دې کوي صفائی
هر لحاظ سره صفائی. انسان چې دا منځ کوي نو په دې منځ سره د دې بنده د بدن صفائی کیږي، د عبثیاتونه، د خبائثونه. دا انسان قربت من الله، الله ته دا منځ نږدې کوي، تعلق د الله سره جوړي. نو کله چې د بنده تعلق د الله سره جوړ شي نو د دې بنده معاشره الله خسته کی. همدغه شانتي لفظ د زکات الله رب العزت د دې بنده د پاره د بدن صفائی محبوبه ده، هم د مال صفائی الله ته محبوبه ده. چې د دې د مال زکات ادا شي نو دا مال د خبائثو نه، د هر قسمه ګندګۍ نه صفا شي. او الله رب العزت په دې مال کې دې بنده ته برکت اچي. فضائل به ان شاء الله د دې ارزه سره په خپل دغه سره وایو. خدا دې دنیا کې نن زمانه کې 3 قسمه قانون چلیږي. یو ته اشتراکیت وای، پیرنګیان وته شذولیزم نظام وای. یو ته چې کوم دی رسمانیت وای په عربی کې، پیرنګیان هغه ته کپټالیزم نظام وای. یو ته اسلام. نو اسلام الله رب العزت زما استاد لپاره خوښ کړی دی. اشتراکیت نظام دا د بندگانو جوړ نظام دی. شذولیزم نظام دی ته وایي چې کله دا بنده با دا ناز دا مخلوق د الله به د مملکت غلامی، د سلطنت غلام بی. سلطنت چې وسره څه کوي دا بنده به د هغې تابع مخلوق. د دې په هېڅ څه کې ملکیت نشته. ملکیت سلطنت ټول ځان ته اړولی دی، مملکت. استاد محترم به وی خلق په بیا د داسې مملکت غویانې چې په کوم طرف یې مملکت بوځي په هغه طرف په روانې، ځکه غلامان دي د مملکت. او ملکیت ورله نشته. چې ملکیت ورله نشته دی نو دې په کار کې دلچسپي نه لري، دې د کار نه غلا کوي. مملکت ورته چې څومره د زندګۍ ضرورت دی هغه وله ورکوي، د هغې نه زیات نه ورکوي. خوراک کانه پینا وغیره اشیاء لکه روس والا وغیره مملکت چې څومره دي هغې کې دا نظام چلیږي. دا خلک ټول د دې شذولیزم نظام غلامان دي. نو هلته کې د زکات سیستم نه چلیږي، ځکه د خلکو سره څه شته دی نه په ملک کې، نو هغه زکات په څه شي ورکړي. نو داسې نظام چلیږي نه.
ځکه چې زه تاله یو کار کې ملکیت نه در کوم ته په کار کې دلچسپي نه کې غلا د هغه کار نه کې د هغه کار نه غلا کې سوچ او فکر په هغه کار کې نه لري بس چلیږي بس خپل کار به کې وخت یې تېروم به نو داسې نظام نه چلیږي نو داسې نظام د روس پیل د شوزلیزم دا نظام پیل نو چې کله دا پیل شو نو شوزلیزم دا سوچ وکړو چې یاره دا خو د مونږه آبادۍ نه خرابېږي نو هغې وله لږ لږ ملکیت ورکړه یو دویم نمبر قانون په دنیا کې عربی کې ورته رسمانیت وایي او انګلیش کې ورته کپیټالیزم نظام وایي هغې وایي دا هر څه بعد د ملکیت په ټول د مخلوق هر څه به د مخلوقي چې په څنګه طریقه باندې دې رزق ګټي چې په څنګه طریقه باندې دې دولت ګټي اده دا خوښه ده خو دې به مملکت ته ټیکس ورکوي اکه ته په جسم ګټې اکه ته په حرام عمل باندې ګټې نو ټول ملکیت مخلوق ته ورکړی ټول ملکیت خلقو ته ورکړی ته به حکومت له ټیکس ورکې داسې نظام هم په دنیا کې پیل دی ځکه داسې نظام سره د الله برکات نه امریکا او برطانیه یورپ نظام کې دغه نظام چلیږي کپیټالیزم نظام یو د اسلام قانون دی الله رب العزت د مسلمان ته په اسلامی مملکت کې خلکو ته ملکیت ورکړي خو به ورته الله رب العزت ورته وایي چې ګورې ګټې به څنګه لارې طریقې ورته ښودلې دي لګې به هم په حساب دا طریقې هم ورته ښودلې ده نو دا ټول نظام الله رب العزت د خپلو بندګانو ته ښودلی چې د اسلام دا قانون دی ملکیت یې بنده له ورکو خو د ملکیت طریقې ورته وښودلې دا به کې او دا به نه کې او دا به کې او دا به نه کې نو دې بنده ته پکې اختیار ورکو که چیرې ته حرام عمل کې په حرامه طریقې ګټې نو ګوره الله رب العزت ما سره دې په آخرت کې حصه نشته او دنیا کې ته الله برکت اوچتوي او کله چې دا بنده د الله د قانون مطابق چلیږي په طرقو چلیږي بیا ورته الله رب العزت په دې مال کې برکت اچوي نو بیا الله رب العزت د دې نه زکات فرض کړی په بنده باندې ته به زکات ادا کې او زکات دا اوسنی عمل نه دی چې یوازې د نبي صلی الله علیه وسلم په امت فرض زکات د آدم علیه السلام نه واخله
او تر نبی صلی الله علیه وسلم تر آخري امت تر قیامت پورې به د الله دا قانون رواني. قرآن کې الله ذکر کوي چې عیسی علیه السلام په امت باندې زکات هم فرض، مونځ هم پې فرض و، خو دومره وه چې د مونځ طریقې خپلې وې او د زکات د ادا کولو طریقې خپله وه، لارې خپلې وې، اصول یې خپلو. نو زکات دا یو اهم رکن دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې به چې کله د قرآن کریم آیات مبارکه نازلېدل، مکي سورتونه ورته وایي. بعضې سورتونه په مکه کې نازل دي، هغې ته مکي سورتونه وایي. بعضې سورتونه په مدینه کې نازل دي، هغې ته مدني سورت وایي. کم سورتونه چې په مکه کې نازل دي، مکي سورتونه، او د هغې سره لفظ زکات د اقیموا الصلاة و آتوا الزکات ذکر شي. نو دلته کې چې علما د زکات معنا نه کوي، دلته چې علما د انسان همدردۍ و صدقې ورکوي، دلته چې معنا د صدقې کوي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، یو ریاست جوړ شو. نو چې کله ریاست جوړ شو، نو هلته کې بیا الله رب العزت دا حکم نبی صلی الله علیه وسلم احلال وکړو، دا حکم نازل شو. نو اوس چې د مدني سورتونو سره علما معنا کوي، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، زکات ادا کوي. ذهن کې خبره یاد ساتئ، زکات دا موتا ته په دې لفظ باندې داسې آسان ښکاري، سپک لفظ د آدم کو، خو رب د انسانیت ټول نظام په دې سره بدلی، هم د مالدار او هم د غریب او هم د دې نورو مخلوقاتو. د رب قانون دا دی چې که مالدار زکات ادا کو د خپل مال نه، نو مال یې صفا شو. نو الله رب العزت دې مال له نور مال راولي. په ظاهره باندې درېمه سپاره کې الله فرمایي د سود متعلق او د زکات متعلق. سود په ظاهره باندې تاسو ته زیات ښکاري چې مال د سود نظام سره پیسې راړي، دولت نه زیات په ظاهره باندې، خو الله رب العزت وایي چې په باطن کې ستا مال میټاو شو، ختم شو. او د زکات د نظام سره په ظاهره باندې تا ته خدا زله دا شیطان خپل حرکات در راچي چې مال دې کم شو، په خپله پسینه او په خوله دې ګټلی مال دی. په ظاهره باندې خو تا ته دا وایي، دا نفس هم تا ته دا دغه در کوي چې مې ورکوه، ځان له وپې دا وکې دا وکې دا وکې. خو الله رب العزت وایي چې په ظاهره باندې دا مال تا ته کم ښکاره شو، خو په باطنه کې ستا دا مال زیات شو، برکت پکې نازل شو. ام دنیا ښایسته، ام آخرت ښایسته. علما د دې لپاره یو مثال ورکوي. مونږ په دې اختر کې دا قربانیانې کوو، عید الاضحی باندې، او دا قربانیانې په دنیا کې په کروڑو او په هرباو کېږي، دا څاروي حلالېږي.
که چیلې ده که اوښ دی او که اوښه ده اوښه شوه میخه شوه بقر غوا شوله څومره حیوانات دي دا حلال زناور چې ما ورته استعمالو دا په کال کې یو بچی پیدا کوي چېرته یو چیلې داسې یو دو بچی پیدا کوي بعضې وخت کې خو اکثریت د دې دا دی چې دا په کال کې یو بچی پیدا کوي د عام ماحول د رواج سره لا بعضې غواګانې پکې وچې پاتې شي او سپی کم حرام زناور دي دا په کال کې 2 پیرې لنګېږي او دا هر پیره کې 2-3 بچي راوړي 5 شپږو پورې په هره پیره باندې او علالې کې هم ته یو نه یا ته خوړی کېږي هم نه خو د رب نظام دی چې دا حلال زناور معتاد هر ورځ دغه شانتې پلکونو علالې کړي د هغې ګوشت ما ورته استعمالو په دنیا کې همدغه شانتې په عید الاضحی په دې ورځ باندې زما او ستا په کروړاو قرباني د هغې وشي خو د هغې باوجود په دنیا کې چې هرې منډې ته لاړ شي نو ته به ستړی شي تا ته به هره منډې کې په زرګو میلاویږي د درېغه به ته میلاویږي په کار خدا وه چې ختم وي د عامو د حرامو د زناورو نه پیدایش هم کم استعمال هم زیات دی او بیم په زرګو په هرباو په هره منډې کې تا ته میلاویږي ولې ځکه د الله برکت دی او چې کوم حرام زناور دي استعمال یې کم دی مولود هم زیات دی پیدایش او بیم هم تا ته چې کم دی دا په نظر نه ښکاري برکت یې نشته الله رب العزت وایي چې په حلال تاسو د حلال مال نه زکات ورکئ تاسو پکې د برکت نازل کم مال بم صفاش په مال کې علما لیکي او دا موږ د تجربیاتو نه ثابت کړي دي بعضې خبرې د تجربیاتو نه ثابتې دي چې د کم مال نه زکات ادا شه د حلال رزق نه د حلال مال نه هغه مال کې الله یو خوندم پیدا کړي خوندور او ذایقه دار مال شي د امام ابو حنیفه رحمهم الله یو واقعه ذکر ده امام ابو حنیفه رحمهم الله یو شاګرد په خپل کور کې مشهور کړو وای استاد محترم دا زموږ استاد امام چې کم دی وای ټول شپه د الله عبادت کوي رزق کم خوري نو یو پیره د دې والدینو د شاګرد د والدینو د استاد د ول روټۍ وکړه چې کوم وخت ول روټۍ وکړله دعوت یې ورکو دی یو امتحان اغستو د دې استاد نو د شپې ورته لوټه کې خوستا د اوبو نه ډکه چې دی په دې اودس کوي چې کوم رزق یې ولا راوړو هغه رزق یې ټول صفا وخوړ او سحر چې ولدا د شاګرد د والد ته برالو هغه بس ثابت پرتی وي
نو هغه دا امام صاحب الله رب العزت دا د کرامتو خاوندو دی ورته وی دی پوه شو وایي ستاسو دا روزي ما ډېر په خوند باندې وخوړلی او ما یې ډېر خوند ناکو حلال روزي مو صفا روزي مو وه برکت پکې د الله ډېر زیات و وی ما وی چې راشه دا برکت زما دې خېټه ډېر لاړ شي او د دې برکت په وجه باندې ټوله شپه د الله رب العزت زما نه الله عبادت کار واغست د اوبو ته زما ضرورت هم رانل او دسته چې زه وده شوی وی کوم وخت چې انسان حلال روزي او حلال لږه خوري مال یې صفای د ده په عباداتو کې به هم خواني د ده په رزق کې به هم خواني د زندګۍ په ژوند کې به خوندي او کوم وخت چې د ده په مال کې ګډوډیشن رال خلک وایي سکون راته نشته د ده په مال او په هر څه کې خوند ختم شي نو الله رب العزت موږ او تاسو له د حلال روزي او د حلال رزق او زموږ مولا د خدای پاک صفا کې موږ د خدای د زکات د ادا کولو توفیق راکړي زکات په 5 شذونو کې فرض دی یاد ساتئ پسرو زرو کې پسپلو زرو کې په نغد رقم کې او په تجارت په مال کې او د ځمکو نه چې کم شی پیداوار کېږي چیلې او ګډې او بېزې وغیره په دې کې خو د دې ټولو خپل اصول بدللی چې د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه د نغد رقم نه به په کومه طریقه وباسي د ځمکې نه به څنګه وباسي د تجارت د مال نه او د ګډو د چلو د اوښانو نه دې نه به څنګه طریقه بار کړي ورکوي به څوک او بیا په دې کې خپل قسمونه دي چاله به ورکوي نو انشاءالله که خیر و زندگی و مونږ له خدای ژوند راکړو نو کم از کم یو 10 جمعې به انشاءالله الله که مونږ له ژوند راکړو نو دا به انشاءالله په هغې کې کور شي نو آینده جمعه که خیر و زندگی و تاسو ته به دا بیان کوم او یو څو خبرې دا ذهن کې یاد ساتئ چې په وخت باندې راځئ نو تاسو په علم کې به اضافه راشي مونږ هم کتاب ګورو د کتاب نه تاسو ته وایو نو په وخت ورته راځئ چې په علم کې په دې شیزونو ځان پوهې کوي او کله چې انسان ته په یو عمل باندې معلومات راشي خود به خود الله رب العزت دې بنده له بیا د هغې د ادا کولو توفیق ورکوي نو انشاءالله الله رب العزت موږ ته علمونه او معلومات ټول را نصیب کړو په دې باندې عمل زندګۍ توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین